بسم الله الرحمن الرحیم. د سورې فاتحه متعلق چند شرعي مسائل. په مانځه کې سورې فاتحه ویل دا واجب دي. امام او ځان نه مونځ کولو والا به خپلې ژبې سره به سورې فاتحه وایي، او چې کله مقتدي امام پسې شاته ولاړ مونځ کوي نو بیا به مقتدي خاموشه اوسېږي نه دی، او په جهري منځونو کې هم د دې قرات به اوري، د امام قرات به اوري نه دی، او د دې معنی عمل کولو حکم دی. لکه څنګه چې رب العالمین قرآن کې فرمایلی دی په سورې اعراف کې وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. او چې کله قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کېږي نو دا غور سره اورئ او خاموش اوسېږي، دې دپاره چې تاسو باندې رحم وشي. دغه شان دي یو حدیث پاک راغلی دی، ابن ماجه شریف حدیث پاک دی، روایت کې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله امام قرات کوي تاسو خاموش اوسېږئ. او دغه شان دی بل حدیث پاک کې راغلی دی، ابن ماجه شریف حدیث پاک دی، روایت کې حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې د کم کس امام وي نو د امام ویل دا د مقتدي ویل نه دی. دغه شانتي فتاوا عالمگیری لیکلی دي، جنازي مونځ کې کو چاته خاص دعا یاد نه وي نو دعا په نیت باندې سورې فاتحه ویل دا جایز دي، خو قرات په نیت باندې سورې فاتحه ویل دا جایز نه دي. دا یو څو مسایل دو سورې فاتحه متعلق، وما علینا الا البلاغ المبین.